السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید لرم چې ټول ورو خوشاله یئ. د سندر مشتاق احمد خان صاحب په باره کې ویل کېږي چې هغه کومه دی هغه غزا ته ورسېدو او بس هلته چې کومه دی خلکو ته امداد ورکړو او امداد یې خلکو ته حواله کړو. بیا د هغې څه ویډیوز او څه پکچر هم چې کومه دی هغه په سوشل میډیا وایرل کېږي. نو لہٰذا زه یم چې دا ځینې دروغ خپرول دا بالکل نه پکار، ځکه چې د اوسه پورې چې کوم د سمود د ټیله چې کومه قافله ده نو ویل کېږي چې هغو سره اټلي چې کوم علاقه ده هغو ورته وارننګ ورکړی و چې واپس راتاو شئ او مه ځئ، ځکه چې د امن چې کوم معاهده روانه ده په دې باندې اثر غورځولی شي. نو تر دې دمه تر دې حده پورې چې کومه دی د سېنیټر مشتاق احمد خان د هغې چې کوم دغه ده د کومه قافله ده نو هغه د هلته اوسه پورې نه رسېدلي. هغه چې کومه دی د غزا د لحیظ باندې واقعي چې نږدې دي خو هغه له رسېدل نه دي. نو زما خاصه درخواست دواړه دي چې کم سے کم د ځان ویډیوګانې خپرول او د ځان ویډیوګانې جوړول او دا په یوټیوب او یا ټیک ټاک وغیره باندې وایرل کول دا زم چې ښه کار نه دی، ځکه چې بیا خلک حیرانېږي که نه چې رښتیا کم دي او دروغ کم دي. نو لہٰذا د دې نه چې کومه دی مخکې د داسې خبرو نه ځان بالکل لرې وساتو او د هغوی دپاره د دعاګانو درخواست او اپیل دی. الله تعالی دې دغو ټولو سمود په ډېره کې څومره کسان دي که هغه مسلم دي که غیر مسلم دي الله دې د ټولو حفاظت وکړي.